बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो की चिकमदा मंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस को चिन नेचुरल नंबर से तवी होल नंबर से तवी इंटीजर से तवी आड नंबर से तवी इवन नंबर से तवी दक शान चिकमदा फ्राइम और कंपोजिट नंबर चिकमदा हवा से तवी नन्हे टॉपिक जमंगा दे चे रेशनल नंबर चिकमदा दा से तवी और इरेशनल नंबर चिकमदा दा से तवी नो द रेशनल नंबर्स के चरे मंगा डेफिनेशन वो नो बुक के चिकम डेफिनेशन दे आदा दे चे रेशनल नंबर इज अ number that can be written in P by Q form where P and Q are integers and Q is not equal to 0. डेफिनेशन मतलब دا دی چې ریشنل نمبرز مونږ داسې نمبرز ته وایو چې هغه مونږ په پی بای کیو فارم کې لیکو. یعنی د دې پی بای کیو فارم نو مطلب ډیویژن نه دی بلکې دا مونږ یو فریکشن کې لیکو. په هغې کې چې کم دا پی دی او دا کیو دی نو دا به مونږ سره انټیجرز وي. سیټ اپ انټیجرز چې کم ده نو هغه مونږ په ډیټیل سره ویلو چې انټیجرز چې کم ده هغه داسې نمبرز ته وي چې په هغې کې مونږ سره پازیټیو نمبرز راغلي وي یا په هغې کې چې کم ده نیګیټیو نمبر راغلي وي. یعنی دا هول نمبر وي مطلب په دې کې ډیسیمل نه وي فریکشنز پکې نه وي. نو داسې نمبرز ته چې کم ده نو مونږ انټیجرز وایو. نو دا پی او کیو چې کم ده نو دا به مونږ سره صحیح دا به سیټ اپ انټیجرز وي. نو چې کله مونږ انټیجر بای انټیجر فارم کې یو نمبر ولیکو نو دې ته بیا وایو مونږ ریشنل نمبر. او اصل کې د ریشنل نمبر چې کم ده دا فرست ورډ چې کم ده ریشو. نو ریشو هم دا چې کم ده د دوو سیزونو ترمنځ د کمپیریزن مونږ کله کوو د دوو یو شان سیزونو ترمنځ چې کله تاسو کمپیریزن کوئ نو دې ته څه وایي ریشو وایي. نو دلته کې چې کم ده مونږ دا چې کم فارمیټ یادو پی بای کیو نو په دې کې به دا پی هم یو کیو نم انټیجرز وي او کیو چې کم ده نو دا به هم صحیح انټیجرز وي. نو داسې فارم کې چې کله تاسو سره یو نمبرز راشي نو هغه نمبرز ته به بیا مونږ څه وایو ریشنل نمبرز وایو. د ریشنل نمبر کنسپټ ولې راغی؟ د ریشنل نمبر کنسپټ ځکه راغی چې کله مونږ انټیجرز په انټیجر باندې ډیوایډ کوو لکه دلته کې مونږ 4 په 2 ډیوایډ کوو نو 4 هم یو انټیجر دی او 2 هم یو انټیجر دی. نو دا چې کله مونږ په دې ډیوایډ کوو د دنه انسر مونږ سره راغی یو انټیجر ته راغی مطلب 2 یو انټیجر دی. اوس که چېرې مونږ 5 چې کم ده دا په 2 باندې ډیوایډ کوو نو 5 هم انټیجرز دی 2 هم انټیجر دی. خو چې دا مونږ ډیوایډ کوو نو د دې نه انسر چې کم راځي نو هغه مونږ سره راځي هغه مونږ سره انټیجر نه راځي بلکې د دې نه به چې کم ده نو مونږ سره ډیسیمل نمبر راځي. لکه که دلته کې مونږ وایو نو 2.5 ته راغی نو 2.5 چې کم ده نو دا خو یو انټیجر نمبر نه دی ځکه انټیجر چې کم ده مونږ ویلو چې دا انټیجرز داسې سیټ اپ نمبرز وي چې په هغې کې تاسو سره ایگزیکټ نمبر راغلی. یعنی دلته کې که چېرې دې سایډ ته پازیټیو والی نو 1 2 3 دلته کې نیګیټیو واخلې نو هغه به صحیح هغه به ایگزیکټ نمبر راغلی یعنی ډیسیمل به پکې نه وي. نو د ریشنل نمبرز کنسپټ ځکه مونږ سره راغی چې کله دوه انټیجرز مونږ ډیوایډ کوو نو د هغې نه بیا مونږ سره ځینې وخت کې چې کم ده نو ډیسیمل نمبر راځي. نو په دې وجه باندې چې کم ده د ریشنل نمبر کنسپټ راغی. او ریشنل نمبر چې کم ده هغې ډیفینیشن دا و چې کله مونږ هغه په پی بای کیو فارم کې ولیکو او دا پی او کیو چې کم ده نو دا د څه نه بیلانګ کي د سیټ اپ انټیجرز نه. یعنی دا نمبر چې کم ده د انټیجر نه لکه مونږ ولیکو چې 7 بای -3 نو 7 چې کم ده دا هم انټیجر کې راځي سیټ اپ انټیجر کې -3 چې کم ده نو دا هم په دې کې راځي. نو دا چې کم ده تاسو سره دا یو ریشنل نمبر دی. دغه شان چې کم ده مونږ واخلو 10 بای 2 نو دا هم تاسو سره یو ریشنل نمبرز دی. دغه شان کوم سنگل نمبرز واخلو دا چې 10 مو واغستو نو دا هم انټیجر دی ځکه دا تاسو چې کم ده په پی بای کیو فارم کې لیکلی شي چې د دې لاندې تاسو 1 کا ډیویژن کې ولیکئ نو په دې نمبر باندې اثر نه ورځي. نو مطلب دا هم پی بای کیو فارم کې شو یعنی پاسه پی پکې 10 شو او کیو چې کم ده هغه 1 شو. نو چې څومره هم هول نمبرز دي یا نیچرل نمبرز دي نو هغه ټول ته چې کم ده مونږ ریشنل نمبرز ویلی شو. څومره هم انټیجرز دي نو هغه ته مونږ ریشنل نمبر ویلی شو. بل دا چې دا ریشنل نمبر چې کم ده نو دا مونږ د سنه ریپرزینټ کو د کیپټل کیو نه چې کم ده ریپرزینټ کو چې کم سیټ اپریشنل نمبرز وي نو هغه به مونږ په کیو باندې چې کم ده نو دا هغې ریپرزینټیشن کو. بیا راځي ایریشنل نمبرز. نو ایریشنل نمبرز چې کم ده هغه د دې الټه ډیفینیشن دی. یعنی داسې نمبرز چې هغه مونږ په پی بای کیو فارم کې نشو لیکلی. د پی بای کیو فارم نه مطلب دا دی چې په دې کې دا پی هم انټیجر وي او کیو هم انټیجرز وي. یعنی دې ته مونږ وایو چې انټیجر بای انټیجر فارم پاسه هم انټیجر وي او لاندې هم انټیجرز وي.
دې ته مونږ وایو انټیجر بای انټیجر فارم. نو ایرریشنل نمبرز به داسې نمبرز ته وایي چې هغه مونږ د انټیجر بای انټیجر فارم کې نشو لیکلی. صحیح ده، اصل کې ساده خو چې کوم ده نو دا مونږ داسې په دغه کې لیکلی شو، په ډیویژن فارم کې لیکلی شو. د دې مطلب ډیویژن فارم نه دی بلکې دا یو انټیجر بای انټیجر فارمیټ دی، یو فریکشن فارم کې دا مونږ لیکو. نو چې کله دا مونږ لیکلی شو په فریکشن فارم کې دې ته ریشنل نمبر وایو، او چې کله دا مونږ نشو لیکلی نو دې ته بیا مونږ ایرریشنل نمبر وایو. او ایرریشنل نمبر چې کوم ده نو هغه مونږ په کیو ډیش باندې چې کوم ده ریپرزینټ کوو. لکه دلته کې چې کوم ده نو دا به مونږ سره په ډیسیمل کې راځي، یا به چې کوم ده نو دا مونږ سره په فریکشنز کې هم راتلی شي، خو هغه فریکشن کې چې کوم ده نو تاسو سره چې کوم نمبر راځي نو هغه به بیا داسې قسم راځي لکه √5 ډیوایډډ بای 2. نو په دې کې خو دا 2 چې کوم ده دا انټیجر دی، خو √5 چې کوم ده نو دا انټیجر نه دی. نو دا چې کوم ده دې ته بیا مونږ ایرریشنل نمبرز وایو. نو د ایرریشنل نمبرز چې کوم دا ډیفینیشن داسې شو چې هغه مونږ په پی بای کیو فارم کې لیکلی شو، او په هغې کې چې کوم دا ایټلیسټ یو چې کوم ده دا به پکې انټیجر نه وي، یعنی دا نمبر پکې انټیجرز راغی نو دا بل چې کوم ده دا مونږ سره انټیجر سیټ کې نه راځي. نو داسې نمبرز ته چې کوم ده نو بیا مونږ څه وایو؟ ایرریشنل نمبرز وایو. نو په ریشنل او په ایرریشنل کې چې کوم فرق دی نو هغه دا دی چې دا نمبرز مونږ داسې په فریکشن فارم کې لیکلی شو، او دا نمبر چې کوم ده نو دا مونږ په فریکشن فارم کې نشو لیکلی بلکې دا مونږ داسې په ډیسیمل فارمیټ کې لیکو. نو داسې قسم نمبرز ته چې کوم ده نو بیا مونږ څه وایو؟ ایرریشنل نمبرز وایو. بل د ریشنل او ایرریشنل نمبرز ډیفینیشن چې کوم ده نو بیا مونږ په یو بل طریقه باندې کوو چې هغې ته ډیسیمل ریپرزنټیشن وایي. یعنی که چېرې دا فریکشن تاسو چې کوم ده سمپلیفای کې دا تاسو ډیسیمل ته کنورټ کړئ. ډیسیمل نمبر څه ته وایي؟ ډیسیمل نمبر دې ته وایي چې په کم نمبر کې تاسو سره ډیسیمل راغلی، لکه 1.3 دی په دې کې دا پوینټ راغلی دې ته ډیسیمل وایي. نو داسې نمبرز ته چې بیا کوم ده نو بیا مونږ څه وایو؟ ډیسیمل نمبر وایو. نو چې کله مطلب دا مونږ سمپلیفای کو پای بای 2 چې کوم ده دا مونږ سمپلیفای کو نو د دې نه راغی 2.5 چې کوم ده نو دا اوس یو ډیسیمل نمبر دی. نو چې کله بیا مونږ د ریشنل او ایرریشنل نمبر کلاسیفیکیشن کو بیسډ آن ډیسیمل نمبر، یا د دې ډیفینیشن مونږ د ډیسیمل نمبر په بیس باندې کو، نو د هغې لپاره چې کوم ده نو مونږ ته دوه خبرې چې کوم ده هغه ضروري دي چې هغه مونږ وپېژنو. یو ډیسیمل چې کوم ده د ډیسیمل نمبر بیا دوه قسم راځي. ډیسیمل چې کوم نمبرز دي دوه قسم دي. یو ته چې کوم ده نو مونږ وایو ټرمینیټینګ ډیسیمل، او بل چې کوم ده نو مونږ سره نان ټرمینیټینګ ډیسیمل دی. نو دوه قسم ډیسیمل نمبرز مونږ سره راځي، یو ټرمینیټینګ دی او بل چې کوم ده نان ټرمینیټینګ دی. د ټرمینیټینګ ډیسیمل مطلب دا دی چې کله تاسو یو دوه نمبر چې کوم ده هغه په یو بل باندې ډیوایډ کې او د ډیسیمل پوینټ نه پس چې کوم نمبر راغلی وي هغه فاینایټ وي. د فاینایټ مطلب دا چې دا تاسو شمارلی شئ، د ډیسیمل پوینټ نه پس هغه شمارلی شئ. یا تاسو دا نمبر چې کوم ده دا سمپل تاسو ډیوایډ کې په 2 باندې، دا به 2 2s are 4 راشي، دلته کې چې دا ماینس 1 راغی، بیا دې له چې کوم ده نو مونږ 0 راکوس کو، دلته کې چې کوم ده مونږ 0 راکوس کو نو دلته پوینټ ولګو 2.5 لټ دې کې ضرب ورکړو 10 راغی، یعنی ریمایندر 0 راغی. نو چې کله مونږ یو نمبر په بل نمبر باندې ډیوایډ کو دا غینه ریمایندر 0 راشي او د دې نه کم ډیسیمل نمبر راشي نو دې ته ویل شي ټرمینیټینګ ډیسیمل، یعنی د ډیسیمل پوینټ نه پس چې کم نمبر وي هغه تاسو شمارلی شئ، دا سوي دا فاینایټ وي شمارلی شي په اسانه باندې. نو دې داسې قسم ډیسیمل ته چې کوم ده نو مونږ وایو ټرمینیټینګ ډیسیمل وایو. او نان ټرمینیټینګ ډیسیمل دې ته وایي چې کله د ډیسیمل پوینټ نه پس چې کم نمبرز راغی، یعنی دا سره راغی دا 3 ډاټس ورپسې لګېدلی، د دې 3 ډاټس مطلب دا دی چې دا نمبر روان دی کنټینیو دی، دا مونږ نشو شمارلی. یعنی د ډیسیمل پوینټ نه پس چې کم نمبر راځي هغه انفاینایټ وي، هغه مونږ نشو شمارلی. نو داسې قسم ډیسیمل ته چې کم ده نو بیا څه وایي؟ دې ته ویلی شي نان ټرمینیټینګ ډیسیمل. نو بیا د نان ټرمینیټینګ ډیسیمل چې کم ده چې کم نان ټرمینیټینګ ډیسیمل دی چې کم د مطلب دا دی چې ډیسیمل مونږ سره نه ختمیږي. نان ټرمینیټینګ ډیسیمل مطلب دا دی چې دا ډیسیمل نمبر مونږ سره نه ختمیږي. د دې بیا ځان له دوه ټایپس دي، یو ته مونږ وایو ریپیټینګ ډیسیمل او بل چې کوم ده نان ریپیټینګ ډیسیمل.
نو څنګه چې د نوم نه ظاهر دی چې ریپیټینګ ډیسیمل مطلب څه دی ریپیټینګ ډیسیمل مطلب دا دی چې هغه نان ټرمینیټینګ ډیسیمل وي خو د ډیسیمل پوینټ نه پس چې کم دا نمبرز راځي دا ریپیټډ وي ریپیټډ مطلب دا دی یعنی که دلته موږ یو ډیسیمل پوینټ یو نمبر واخلو چې 2.545455 دا نمبر دا پای بار بار ریپیټ کیږي نو دې ته بیا موږ وایو دا ریپیټینګ ډیسیمل یا دې ته چې کم د بل نوم اخلي ریکارینګ ډیسیمل ریپیټینګ یا ریکارینګ یا دوباره چې کم ده نو دا څه کیږي اکر کیږي نو په دې وجه چې کم ده دې ته ریپیټینګ ډیسیمل وي یا ریکارینګ ډیسیمل وي تاسو کتئ شئ چې د ډیسیمل پوینټ نه پس دا نمبر چې کم ده دا بیا راځي او دا کنټینیو دی روان دی نان ټرمینیټینګ دی نو داسې قسم ډیسیمل ته چې کم ده نو بیا موږ څه وایو ریپیټینګ ډیسیمل وایو دې ته سنگل ډیجټ وایي چې دا یو ډیجټ بار بار ریپیټ کیږي دې ته ویلی شي سنگل ډیجټ او چې کله مطلب داسې 134 بیا 134 او بیا 134 دا داسې اپ ټو سو ان روان تاسو په دې کې کته شي چې وز دا 134 چې کم دنه دا بیا ریپیټ کیږي نو دې ته ویل شي بلاک اپ ډیجټس نو په ریپیټینګ ډیسیمل کې خو بیا سنگل ډیجټ ریپیټ کیږي او یا به چې کم دا بلاک اپ ډیجټ چې کم دنه هغه به ریپیټ کیږي د کشان نان ریپیټینګ ډیسیمل څه ته وي نان ریپیټینګ ډیسیمل دی ته وي چې د ډیسیمل پوینټ نه پس کم نمبر راځي هغه نان ریپیټډ وي یعنی مطلب دا که چېرې تاسو دا په لکونو لیکه یا په زرګونو باندې ولیکه د ډیسیمل پوینټ نه پس نمبر نو دا به ریپیټ کیږي نه بلکې د ډیسیمل پوینټ نه پس چې کم نمبر راځي په مختلف نمبر راځي نو د دې ته چې کم د بیا نان ریپیټینګ ډیسیمل وای صحیح ده دا ریپیټینګ ډیسیمل چې کم ده نو دا موږ داسې هم لیکلی شو چې دا موږ داسې ولیکو 2.5 د دې لپاره موږ داسې دا لاین وکړو د دې لاین مطلب دا دی چې دا پایپ چې کم ده د ډیسیمل پوینټ نه پس بیا ریپیټ شوی دی یا دا موږ ولیکو چې 2.134 د دې لپاره داسې لاین وکړو د دې لاین مطلب دا دی چې دا سره دا ریپیټینګ ډیسیمل دی نو ریشنل نمبر چې بیا کله موږ ډیفینیشن کوو نو دا غي ډیفینیشن موږ داسې کوو چې ریشنل نمبر خو بیا داسې نمبرز وي چې هغه ټرمینیټینګ وي یعنی هغه چې کم دا د ډیسیمل پوینټ نه پس چې کم ډیسیمل نمبر وي هغه ختميږي ریمایندر تی 0 راځي نو داسې نمبرز ته بیا موږ وایو چې دا ریشنل نمبر دی یا هغه ریپیټینګ وي نو د ډیسیمل د ریشنل نمبر د پاره څه شو د ریشنل نمبر د پاره دا راغی چې یا خو به چې کم دا ټرمینیټینګ وي ټرمینیټینګ مطلب دا چې د ډیسیمل پوینټ نه پس کم نمبر راځي هغه به فاینایټ وي هغه به موږ شمارلی شو او یا به چې کم دا ریپیټینګ وي نو کچره داسې قسم تاسو سر نمبر راغی چې هغه ټرمینیټینګ وي یا ریپیټینګ وي نو دې ته بیا موږ وایو چې دا ریشنل نمبر دی او ایرریشنل نمبر موږ دې ته وایو چې یا هغه نان ریپیټینګ وي او یا چې کم دا نان ټرمینیټینګ وي نو کچره نان ټرمینیټینګ وي د ډیسیمل پوینټ نه پس هغه نمبر نه ختميږي نان ټرمینیټینګ وي او په نان ټرمینیټینګ کې دی بیا نان ریپیټینګ وي یعنی نه ریپیټ کیږي بار نان ریپیټینګ نو داسې قسم نمبرز ته چې کم ده نو بیا موږ څه وایو ایرریشنل نمبرز وایو نو دا ایرریشنل نمبر موږ دوه ډیفینیشن وکړو یو دا چې هغه موږ په پی بای کیو پام کې لیکلی شو خو په دې کې به دا پی او کیو چې کم ده دا به انټیجر وي او دا کیو به د 0 نه برابر ځکه چې کله دا تاسو کیو د 0 برابر پټ کو نو دلته بیا دا تاسو سره انډیفاینډ راځي د کشان ایرریشنل نمبر چې کم دینو دا به موږ سره سي دا موږ په پی بای کیو فارمیټ کې نشو لیکلی یعنی پی بای کیو مطلب دا دی چې دا انټیجر بای انټیجر کې موږ نشو لیکلی او بل ډیفینیشن موږ دا وکړو چې دا خو کچر په ډیسیمل نمبر کې موږ سره یو نمبر راغلی نو هغه ډیسیمل نمبر به موږ ته څه پته لګي چې دا ریشنل لیکه ایرریشنل نو کچر هغه ډیسیمل نمبر ټرمینیټینګ وي یعنی دا سره راغلی چې 2.54 دا یو نمبر راغلی مطلب د ډیسیمل پوینټ نه پس دا تاسو شمارل شئ نو دا تاسو سره دا ریشنل نمبر دی او یا هغه ریپیټینګ وي یعنی دا سره راغلی چې 2.333 دا سره راغلی نو دې نمبر ته بیا تاسو وایي دا ته بیا تاسو ریشنل نمبر وایي او ایرریشنل نمبر بس ته وایي ایرریشنل نمبر به دې ته وایي کچره دا سره راغلی یعنی هغه نان ټرمینیټینګ وي نه ختميږي دا 3 ډاټس ورپسې لګېدلی وي او دا نمبر مطلب مختلف وي نو دې ته بیا مونږه ایرریشنل نمبر وایي یا دا نان ریپیټینګ وي یعنی دا کشان راغلی کچاره تاسو د ډیسیمل پوینټ نه پس چې کم دا هغه ار سورې انسی لړ شي او دا نمبر نه ریپیټ کیږي بیا دا سره روان نو دې ته بیا موږ وایو ایرریشنل نمبرز وته وایو